د دې کس ویډیو خو به تاسو کتلی ځینې کسانو یې دلې سافټویر اپډیټ کړی خو دا اوس دوباره انټرویو ورکړې ده په حکومت پسې چې دی دوباره انټرویو ورکړې ده. اول خو د باران کې روان و او ویډیو ورکړی نو په هغې کې کنځل هم کړي دي بدې ردې هم ویلي دي خو نه د خپل زړه بړاس چې دی هغه یې رایستلی ځکه چې پازاب شوی نو د هغې د وجې نه د ده د خولې نه کنځل او دار سره وتلي وو نو په هغې باندې خدای خفه او معذرت یې هم کړی خو بیا اوس دوباره د ده انټرویو راغلی ده او په هغې کې د ده نه په زور باندې معافي غوښتلې وه د تلو تاڼې ته په تاڼه کې چې دی معافي ته غوښتل او 2-3 ورځې دی ورک و 2-3 ورځې پس چې دی بیا د خپلو بچو سره میلاو شو او ده چې دی څه بیان ورکړه د هلک بیان چې دی دا ول تاسو اورېدی شئ. وایي 2-3 ورځې ته ورک وې او 2-3 ورځې پس ته د خپلو بچو سره میلاو شوې. اوس باقي خبرې چې دی دا د تاسو واورئ. ولې اورېدل وایي ما د خپل جذبات اظهار کړی په دې کې ځینې کسان په اردو نه پوهېږي نو ده ویلي ما د خپل جذبات اظهار کړی که تاسو واورېدل لکه سړی په عذاب شي نو په حکومت پسې هم کنځل کوي که بل سیوا راشي نو هم کوي نو دغه شانتې دی وایي چې ما د زړه جذبات چې دی رایستلي خو کنځل یې کړي نو کنځل چې دی دا ښه کار نه دی. باقي خبرې چې دی دا هم واورئ. اور ریاست نے یہ ثابت کیا کہ اس کا بہت بڑا دل ہے اور واقعي وہ بڑی وای د ریاست چې دی ډېر غټ زړه دی او زما سره ډېره غوسه ده کړې. باقي تاسو واورئ. آپ کی ویڈیو کے بارے میں جو وائرل ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ AI سے بنائی گئی ہے یا اس کے بعد آپ یہ اس چیز کا وایي دغه ویډیو دا خبره هم شوې ده چې دا په AI باندې جوړه شوې ده ځکه حکومت چې دی خپل ځان بد کړی. ځینې کسان وایي پنجاب چې دی په ترقۍ کې دی نه تاسو ته به د دې ویډیو نه وروسته چې دی پته به لګېدلي نو دا باقي خبرې چې دی دا هم واورئ. اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کا مظاہرہ مستقبل میں نہیں کیا جائے گا. اس وقت بندے کے پریشانی میں بندہ عام گھروں گھریلو یا بازار میں کوئی لڑ پڑ والې اورېدل په دې کې چې دی نو وایي زه د کور نه پریشانه وم او هسې هم پریشانه وم نو د هغې د وجې نه د ما د خولې نه دا الفاظ وتلي دي. نو ځینې کسان وایي چې دا سافټویر اپډیټ شوی. سافټویر دې ته اپډیټ نه ویلی کېږي. که تاسو په دې باندې سوچ وکړئ دا د خلکو اواز دباوېده دي چې یو کس تا ونیسي او په زور باندې ستا نه معافي غواړي لکه دا یې د اوس دوباره چې دا انټرویو ورکړه نو دې ته موږ سافټویر اپډیټ وایو. خو داسې نه وایو چې په راتلونکي وخت کې دا زموږ سره هم کیدی چې موږ د خپل حق چې دی تپوس نه شو کولی. دوی به هم دغه شان چل زموږ سره کوي او زموږ سافټویر چې دی دا به هم اپډیټ کوي. او کم کسان چې وایي پنجاب په ترقۍ کې دی نو په پنجاب کې همیش دپاره دی دا چل شوی دی د حکومت خلاف څوک غږ کوي نو د هغه اواز چې دی دا دبولی کېږي.